بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین حضرات، پروګرام تحفه د سار شروع شو. نن د پروګرام کې مونږه د روزې باره کې یو ضروری خبره ذکر کوو چې روزه کې فحش خبره او جګړې کول دا ښه کار نه دی. فحش خبره او جګړې کول هم ښه کار نه دی. بیا روزه کې د دې مذمت او خرابتیا نور هم زیاته شي. دې سلسله کې حدیث مبارک ته سردار دو جهان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی الصیام جنت، روجہ دا ڈال دے، یعنی روجہ دا دوزخ تا بچ کیدونا یو ذریعہ دا. فلا یرفث، نو یو سړی دی فحش خبرې نه کوي په دې کې، ولا یجهل، او نه دی د حماقت او د قمقلتیا خبرې کوي. وفي روایت ولا یسخب، یو روایت کې راځي چې دی شور نه کوي. وفي روایت، او په بل یو روایت کې راځي ولا یجادل، دی جګړې نه کوي. وإن امرؤ قاتله، که یو سړی د سره جګړه کوي، او شاتمه، یا د ته کنځل کوي، نو فلیقل انی صائم، دی ورته ووایي چې زما روجه ده. دا حدیث شریف صحیح بخاری کې راغلی دی. د دې حدیث تعلیم دا دی چې روزهدار دی د څو خبرو نه پرهیز کوي. یو دا چې دی فحش خبرې نه کوي. دویم دا چې دی چا سره د حماقت او د قمقلتیا خبرې نه کوي. او دریم دا چې دی شور نه کوي او چغې دی نه وهي، متانت او سنجیدګي دی کوي. څلورم دا چا سره دی جګړې نه کوي. پنځم دا که یو سړی د سره جګړې کوي نو دی ورته وایي چې زه روزهدار یم. دا د بهترین جواب دی چې دی هغه ته وایي چې زه روزهدار یم. روزه کې د جګړو نه بچ کېدل، د بحث مباحثې نه بچ کېدل ضروري دي. او د دې جګړو یو ذریعہ دام جوړیږي یو سړی پردي کار کې کار لري. زمونږ استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمت الله علیه هغه به وی چې زمونږ یو ملګری و، نو هغه وی چې زما هر ماښام کور کې یو جګړه کیږي د کور والا سره. نو ما ورته وی چې څنګه؟ وی چې زه دکاندار یم، دکان بند کم چې زه به کور والا سره د روجې د پخولو سیزونو پخولو کې امداد وکړم. وی چې راشم، وی هغه یو شان خبره کوي، زه هم داسې به وکړو، زما او د هغې پې تکرار وشي. نو مفتی رفیع صاحب وی ما ورته وی چې ته کور ته بس د روژه ماتي وخت له راځه، او د هغې په کار کې کار مه لره چې هغه څنګه خپل د کور نظم نسق سنبالوي، دا د ښځې اختیار دی، نو هغه به هغه شانتې کوي. نو وی هغه په یې عمل وکړو، بس تیار روژه ماتي له به راته. نو هغه جګړو نه هغه بچ شو او جګړې ختمې شوې. نو داسې وایي چې په پردي کار کې کار مه لره. ډېرې جګړې عامو حالاتو کې هم دې نه جوړېږي چې سړی په پردي کار کې کار لري. د ژوند دا اصول وګرځوه چې په پردي کار کې کار مه لره. مشران وایي نه کار نو څه کار، چې په یو شي کې ستا کار نی نو هغې کې څه کار لرئ، هغې کې مداخلت مه کوه. لہذا جګړو نه به ځان ساتو
او پردي کار کې به کار نه لرو چې جګړې جوړې شي. الله تعالی دې موږ له په دې د عمل توفیق راکړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.